نه نه مه ښایه بدن بیا بدن یې مه ښایه صرف وینې ځای راشئ کیمرامین صاحب لږ یې ورته رانږدې کړه دا زما د دې ورور وجود دی الله اکبر څه کتونکي دي ګوري څه ډیمانډ کې څه غوښتنه دي ده بس چې ما ته دوام وکړي زه الله مې ښه کړي دغه ډیمانډ ته پوره وکړي الله اکبر الله اکبر کس چا چې ډس کړی مجرم هم درته نه دی معلوم که نه چې چا په ګولۍ ځلګي په آخرت کې به د یو کس په عملنامه کې قتل راوځي هغه به وایي چې یاره ما خو قتل نه دی کړی دا څنګه زما په عملنامه کې راووتو نو هغه به صحیح هغه به دقه خلک چې هوایي ډز به یې کړی او بیا به ورته پته نه لګېدلی چې زما دغه هوایي ډز مردکې هغه د چا په کور قیامت راوستی دی په دې اختر کې ملګرو ډېرې چغې په سوشل میډیا باندې ووهلې چې مه کوئ هوایي ډزې خو افسوس دا دی چې هغه د عبرت ماده الله جل شانه زموږ نه اغوستې ده یو ځلې بیا په هغه کور کې موجود یم څه وخت مخکې مې د دې ورور ویډیو ستاسو سره شریک کړی و چې د هوایي ډز له وجې دته پته هم نشته چې زما هغه مجرم څوک دی که چېرې دوی ته پته وه نو غریبي خو ډېره ده خو کم از کم هغه به یې راغوښتې وې چې ته راشه زما د حالات خو لږ وګوره چې زه په کوم حال باندې په کټ کې پروت یم یو څو میاشتې مخکې تقریبا د ده حالات څنګه وو زه تاسو ته په دې سکرین باندې ښیم نن د ده حالات وګورئ اوس زمونږ دغه ورور لګیا و دوی چې کوم ورور دی هغه د ده په دې زخمونو باندې پټۍ لګولې زما د الله په ذات باندې قسم که دغه زخمونه تاسو وکتل او تاسو زما نه یو میاشت روټۍ وخوړله نو زه به ستاسو بند یم داسې حالات د ده په دې وجود باندې شوي دي خو تاسو ته موږ په سکرین هم نشو ښودی ځکه فیسبوک والی هم نه مني چېرې داسې قسم زخمونه به تاسو نشو کوئ خو راځئ یو ځلې بیا تاسو ته ږدو دې غریب ته د وینې هم ضرورت دی او اول زه هغه کسانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې د لږ موږ ویډیو کړې وه د هغه ویډیو په ذریعه باندې د ده سره چا امداد کړی دي ماشاءالله او څه کسانو د دوی سره رابطه کړې وه او هغه خپل وس مطابق یې دوی سره مرسته کړې وه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی جی ډېر کمزوری شوی نه یم مګر تیر شو سپین سپین بلې ورته کړه هغه کس چا چې ډس کړی مجرم هم درته نه دی معلوم که نه چې چا په ګولۍ ځلګي زه یم چې هغه اوس دې وخت کې ستا د حالات ګوري نو زړه کې بیا راغلي چې لکه دا ما څه چلېږي بس پته نه لګي ولې باندې تکلیف ډېر تکلیف اوس ډېر شوی دی هغه وخت کې دې را سره ښه ښکلې خبرې کړې نن خبرې هم صحیح نه شي ساه نه شي اینه مې ډېره کمه شوې ده پنډ ته راغلی ځکه خبرې نه شم کولی کسانو چې د سره مرستې کړې وي دعا ورته کې ولې نه ډېره ډېره او جی نن زه بیا رالو ستا تپوس له مونږ خو ویډیو اراده نه وه خو چې ستا حالات مې وکتل نو زه په ویډیو مجبوره شوم چې تا له ویډیو وکړم صحیح دی ډېره مهرباني الله خوشحاله ساته څه کتونکي دي ګوري څه ډیمانډ کې څه غوښتنه دي ده بس چې ما ته دوام وکړي زه الله مې ښه کړي دغه ډیمانډ ته پوره وکړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر یو ګورئ ځوان جان دی خو خپې کار نه کوي نو ځوان جان دی د دې کور به یو امید و هغه امید په کټ کې پروت دی او امید ختم شو ته راشه بهیه څنګه څنګه خیر دی جی ټیک ټاک شکر دی زخمونو ته کتل مونږ راننوتو پټۍ دې کولې بس ګرانه خبره ده ډېره سرجي ځکه چې دې زخمونو ته اکثر د عام ډاکټران نه دي دیم نشي ټینګېدی اکثر چې دی ویني دوی ته پکچر وباسي که نه دوی ته دا زخم داسې یو ناشنا غونته کې دغه ښکاره شي او بس زمونږ خو ورسره عمر دی یاره نو بس او دا راته ووایي چې اوس دته د څه ضرورت دی ځکه تا ډېره زیاته ګیله وکړه چېرې زموږ د حکومت هم داسې څوک نشته دی چې دا چې کوم په کټ کې پراته دي چې دوی له څه وظیفه وتړي بالکل بالکل د حکومت نه زما دغه خواست دی چې بهجانه لکه مونږ خو ټیک ده خو وس هم کېدی خو بیا زمونږ د حکومت کوټې ته هم پته منو که نه خو وس هم نه کېږي
نو اوس هم نه کېږي. نو لکه دا خو یو ځوان دی جوان دی خامخا د اوټ د عیسا د دغه نو په کار ده چې لکه دله خو هم خپل حق د حکومت د کوټې نه دی معذور دا خو څه میلاو شي که نه ویلچیر دته موږ له د حکومت نه دی میلاو شوی سرجي لکه دا څه چې دي خدای شته قسم دی الله یې کوي موږ هېڅ هم نشو کولی څه چې کوي هغه ذات یې کوي خو بس موږ صرف د حکومت نه دا دغه کوو چې ولې څه چل دی د داسې معذور غوندې خلکو هم ستاسو سره لکه حق نه وي که نه نو خامخا ګیله چې و دروازې ته به ولاړو 2 منټه بعد به کس راتلو مال اوټ راک نشته یو هم نشته یو هم نه راځي په ایمان چې بس په حقیقت وخت کې دله راځي او چې حقیقت وخت نه وي نو بیا دله یو هم نه راځي په شلق دې هم نه وړي چې دې پیر له راشي لاس نیولې اراده نه کړه د دې حالاتو له خوښه دي ده یاره چې ورته اراده نه هم کم که نه د دې خلکو دا زړونه دومره کلک دي که نه په ایمان خو په چا دا زړه وسېږي دا منې دا داسې مخلوق دی بس دې صرف بس دغه شیونو لیوني کړي دي بیا وروستو د قوم دغه دوی سره سم نه نه هېڅ هم نه جي اوس دته د څه ضرورت دی دغه کتونکي دې ګوري دته بس سرجي موږ دغه عینې والله چې لکه ډېر ضرورت دته د عینې یو پټۍ وله موږ خدای شته خپلې په کور کې کوو والله دغه 4-5 هزار روپو سامان وله راوړو او پټۍ وله کوو بقایا عینه ده بس یار دوست نه م وله دغه کوو یا داسې بل نه سوال څه په پیسو کوو نو بس دته صرف دغه د عینې ضرورت تاسو نمبر خپل لږ شریک کړئ که څوک د سره رابطه نمبر 0348 88 31 780 زه بیا وایم 0348 88 31 780 د مور څه حالات دی بله پیره مور ډېره په ژړا پرې مور خو یاره بس هم والله چې بس غمونه دي بس تشو غمونو ویوړله بس څه غریبي ده او څه عجزي ده او بس دغه غمونه دردونه دي نو بس د مور هم بس دغه حالات یې خفه کېږي په بچو که نه نه مه ښایه بدن بیا بدن یې مه ښایه صرف وینئ ځای راشئ کیمرامین صاحب لږ یې ورته رانږدې که دا زما د دې ورور وجود دی الله اکبر دا ډوکو ډانچه په کټ کې پرته ده او مور لاندې مزه لږ رابره بس دا ډوکو ډانچه په کټ کې پرته ده د مور زړه ته سلام دی چې دې بچي ته ګوري او ژوندی ده دا چا ملګرو هوایي ګولۍ خپله خوشحالي خو کوو خو سوچ نه کوو چې اسمان ته مشین نیولی دی دا به د چا ژوند تباه کړي په دې اختر کې به هم د ډېرو خلکو ژوندونه تباه شوي هغه به هم یو ورځ دقه شانتې په کټ کې ډانچه پروت وي خو تا سره به احساس نه وي وایي که نه وایي په آخرت کې به د یو کس په عملنامه کې قتل راوځي هغه به وایي چې یاره ما خو قتل نه دی کړی دا څنګه زما په عملنامه کې راووتو نو هغه به صحیح هغه به دقه خلک چې هوایي ډز به یې کړی او بیا به ورته پته نه وي لګېدلي چې زما دغه هوایي ډز مردکې هغه د چا په کور قیامت راوستی دی او زما د هغې مردکي د وجې د چا ژوند تباه شوی نو د هغه کس په عملنامه کې به مرګ راوځي او د یو انسان مرګ کول د تمام انسانیت مرګ دی دا کس که نن دلته په دې کټ کې پروت دی خو هغه کس ته ویم د چا مردکي چې دا دې حد ته رسولی دی د وجود نه هر یو وتې در پسې لګېدلی دی انشاءالله العزیز ویم ښه د ورځ به رانه نه مومې ځکه دته سکون نشته دته آرام نشته او دغه بې ارامي به په تا پسې لګي اوس که دلته یو انسان په دې دنیا باندې مرګ وکړي څوک ولي نو زه د ځان د خلاصي دپاره به جیل تیر کړي د ځان د خلاصي دپاره به چېرته جرګه وکړي او خلکو ته به سوال مینت وکړي هغه خون به ورته وبخي خو هغه هوایي پایرنګ والا ته وایم چې په هغه آخرت کې به بیا څه کې بیا به در سره هېڅ هم نه وي چې ته پیش کې مخې ته چې یاره ما نه مرګ شوی په دنیا کې زه ترې نه وم خبر نو مه کوئ ډزې سوال درته کوم مینت درته کوم پوښتنو مړه د ده دا حالات تاسو وګورئ په زړه باندې هم که د مسلمانۍ یخته ولاړ وي نو زه وایم دا قیامت کې چې چا هم لیدلی هغه به نن روټۍ نه خوري د هغه د زړه نه به هم هغه خلکو ته خیرې راوځي چا چې هوایي پایرنګ کړی دی نو په دې سکرین دته نمبر ښکاري که مالي مدد ورسره کول غواړئ نو هم ملګرو دته دا وګورئ دا 24 ګنټې دته دا پټۍ او دا پایوډین پراته وي پوه شو دا هم په څه باندې راځي که نه یار چې پیسې نه وي نو دا به په څه باندې راوړي دا وګورئ دا تاسو به وایئ چې یاره ایمرجنسي واټ کې چېرته موږ راغلي ایمرجنسي واټ نه دی دا هم په څه باندې کېږي او دغه رور چې کوم تاسو سره خبرې وکړو نو دغه د بټۍ کې دی د خښتو بټۍ مزدوري ده هغې کې به صحیح نو که امداد ورسره کول غواړئ نو امداد هم ورسره وکوئ د وینې که داسې څه کسان وي چې هغوی وینه ورکول دله غواړي نو دغه نمبر د سره دې سره لږه رابطه کوئ دعا ترې واخلئ د ده د دعا ټایم دی موږ هم دعا له راغلي لا اله الا الله محمد رسول چې زه دعا له راستون شوم بل ځای ته پروګرام له تللی وم مې زه راشې دا بیمار به راته لږ غوندې دعا وکړي
نو هغه ډیمانډ نه مو کوئی دعا راته کوئ چې الله راله صحت راکړي چېرته مې الله هم ښه د آباد او خوشحاله ساته دی وی الله